بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا خاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام د خپل پلار د شرک رد وکړ، د قوم د شرک رد یې وکړ، هغوی سره جواب نو جګړه یې شروع کړه. کله چې یو سړي سره د یو خبرې جواب نه وي نو هغه بیا ځان خلاصولو لا جګړه جوړوي. دوسره دلیل نه و، جواب نه و. هر نبی سره قومونو جګړه کړې ده. کله به قومونو نبی ته ووي تا موږ سره جنګ وکړو. نبی قوم سره څه جنګ کړی دی؟ نبی خو قوم ته د الله د دین خبره کړې ده. اوس هم یو سړی حق او رښتیا وایي، هېڅوک یې ملګری نه دی، ملګرتیا څوک نه کوي. دا تاریخ د دنیا را روان دی دغسې بس. اعلان د توحید چې چا کړ دی نو جګړه شروع شوې ده. دلته هم قرآن وایي وحاجه قومه، جګړه وکړه ابراهیم علیه السلام سره د قوم. د قوم بدو ته چې بد نه وي، د قوم اډه د شرک چې نه روانه کړي، د پلار بدو ته چې بد نه ویلي، نه جنګو نه جګړه وه، ټول اتفاقو. سابقه انبیاء علیهم السلام خو لا پرېږده، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم ټولو مشرکینو اتفاق و چې محمد ښه سړی دی، محمد هوښیار دی صلی الله علیه وسلم، محمد دیانت او امانت والا دی، خیانتګر نه دی، محمد رښتینی دی صلی الله علیه وسلم. لیکن کله چې د الله رب العزت ته یووالي مسله بیان کړه نو قوم څه ووي؟ وړومبی چې جمع کړي وو، جمع شله، څادر یې ورته وخوځاو. عربو یو دستور و داسې، ټول جمع شله. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، صلیخ کاله خبرې اورېدونکو، صلیخ کاله زما ژوند تاسو سره تیر شوی دی. دې صلیختو کالو کې
زه تاسو رښتینې متهم یا ما چرته دروغ هم ویلي دي ټولو وی موږ د باندې تجربې کړي دي ستا شانې رښتینې شته نه وی او صالح کاله ما ته رښتینې ویونکو صالح کاله ما رښتینې ګڼونکو صالح کاله زما خبره منونکو یو خبره کوم هغه واورئ وایا که دې مخامخ زوی مې دا پورې لښکر را روان دی تاسو یې منئ خلکو چې وکته لښکر خو غټه خبره ده یو سړی نشته وی موږ لښکر خو نه وینو یو سړی هم نه وینو لیکن زموږ سترګو زموږ نظر کې خطائی راتلی شي محمد ته چې ووایې نو هغې کې خطائی نشته چې ته وایې لښکر دی نو لښکر به وي زموږ کېدی شي سترګې خطائی شوي دومره رښتیني منونکي حضرت ژوند رښتینی تیر کړی صیبه د سبا امام الانبیا جوړېده که نه د ژوند د نبوت نه مخکې هم د دیانت امانت والا وروسته خو جو خود نو موږ له د محراب منبر والا له دې کې څومره نصیحت دی د محراب او د منبر دعویدار له پکار دي چې قوم کې داسې ناسته ولاړه وکړي چې د ټولو په اتفاق کې چې واقعي رښتینی دی واقعي غدار او دروغجن نه دی موږ نن نشو ویلی موږ خان په بډه کړ موږ کله ویلی شو وی ښه رښتینی ګڼئ ویاو یو خبره کوم درته که تاسو هغه ووینو عرب عجم بس تاسو غلامان وګرځي وی سل خبرې خو ووایه وی یو من یو ایها الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے خلقو آئے حاجت روا مشکل کشا یو اللہ دی ابو جال شاہ صاحب را پاس ابو لہب را پاس وی تبن لک یا محمد معاذ اللہ استغفر اللہ خدای دې تباہ کا او محمد جو خدای تباہ کن ابو جهل تباہ کن ته چې ښه سړي بد غواړي لکه د خپل ځان تباهي غواړي په هغه به ستا خیره ونه لګي په تا به ولګي نبی علیہ السلام څه ونه وی چې تره بد دی ووی هېڅ نه دی قرآن کریم راغے تبت یدا ابی لہب وتب تبا دشی دوارا لاسونا دا ابو لہب او تبا دے ورپسی وی امراتو یواز دینا او د خزا پندی وکړو ډیره مزه وکړه سلا پاس سوار لسو کالت تلی دی ابو لہب مردار نن لعنت پی منگلیگو تبت یدا ابی لہب و تب پسونو کلونا تیرشلا اغا خو یو ظلوی لاړه خبره خلو چې څوک کلاوی په قرآن باندې نو وی تبت یدا ابی لہب و تب دا سے بدلا اللہ اغسطے دا چې څوک اغسطے شي داسې بدلا خوښ چرې خو خلکو ته بد مه وایه خپل بدیان شمارئ خپل شمار نہیں جب ہمیں اپنی فکر دیکھتے رہے لوگوں کے ہنر خپل فکر نو د خلکو نقصان او هنر ته به من کتله
کله چې موږ ځان ته وکتله خلکو هغه نقطې به چې موږ لټولې هغې ته موږ له هغو ټیم میلاو نه شو موږ په خپل ځان اخته شو نن مسلمان خپل ځان یې پرېښی دی د بل نقطې راخلي خپل ځان وګوره چاڼ چاڼې چاڼ چاڼ ته بل ته څنګه اوزګاري څنګه اوزګار ونه منله بدره دې ووی نبي علیه السلام ته اتفاق خو چې خبره یې وکړه توړ راغی بھئی لا دے توڑ لا شیرے توڑ دے اول بشر غوث کی دا سی لا تیر تورا دا دا دی مخ کی سشے چرازی غوثی چرا شرک تے غوث کو اس بدر نیکانو جوڑ راشی کتو ایسا اللہ پتر غوثو منا جوڑی راولم نو زما رو رضان به وکړی اوبه نشي ته اور اوبه یو ځای کوې نو ته ښه سړی به یې خو یو ځای کېږي نه موږ ته چاوې نه یو ځای کېږي پوه شوې نه یو ځای کېږي ابراهیم علیه السلام قرآن کریم بل ځای وایي وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا کله چې تا ویني نو نه نسي تاله مگر پټو کو ټوکې کوي د سره پوه شوې أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ اتاغ سڑے دے چستا سدا لہو بدوئی داغ سڑے دے التے اور توی اجال الالہتا الہم واحدا و تا ڈیرا جتروائی یو گرزو دا چرتکی گی زمان خدری سوش پیتا بوتان دی اتوه دا سنشی کولی اللہ اکبر تا دا دی رات کا اتوه دا سنشی کولی قرآن کریم بل زیوئی حضرت ہود علیہ السلام توئی قوم دے ہود علیہ السلام قالو یا ہودو ما جیتنا ببینت وما نحنو بتارکی آلہتنا عن قولکا وما نحنو لکا بمؤمنین اے نوحا تس پا دلیل نہیں راغلے بولے پیغمبر پا دلیل نہیں راغلے او بھئی دلیل مانی نا نہ مانی منگستا پا ویناخ پلا جتروان نہ پریدو منگ پتا بنے ایمان نہ راوڑو صفائے اور توڑو ان نقول الا تراک بعض والیاتنا بسوئن
زمون خو خیال له تا ته زمون حاجت روا و نقصان ورسی. قال هود علیہ السلام انی اشهد الله، ز اللہ تعالی پدے بنے گوئی گواہ کوم وشہدو او تاسو گواہ شئی انی زچی ما بریئن ز بیزار ایما مما تشرکون داغنا چتاسو اللہ سرا شریکان جوڑوائی داغنا بیزار ایم ستاسو خبری منولو تا تیار نیم بایکاٹی تے کڑی نن منگ ناروا رسم واده دے اگر ڈوڑای نا بایکاٹ نشو کولے روان جنت تیو ڈائریک روان پا دی غلطو کی کمنگ شرکت نہ کولے دے چاپلار غلطا نشو کولے خو منگے مرگریو اگا دیگو نا پخکڑ لی ڈمانی گڑول لی منگزو خرو دیر تپوس بھی دا ڈوڑای سنگ دا زیم تلا حرام دی ڈوڑای پریدا حلال دا کہ حرام دا تالا تلا حرام دی چا تالا تلا حرام دی تا ڈوڑای سنگ اپنے آسان خبر دا جرم مجلس تا ولا ترکنو الالذین ظلمو منز دیکھے گئے آغا خلقو تا چاہوی ظلم کر دے نزدے مزال تا نزدے مزال دی مکی مشرکینو عبادتنا کول مزون یو قسم کول نبی علیہ السلام شرکت تے سوک ثابت کی مور راوڑے نشی ثابت ہو قل یا ایو الکافرون روی کافر ورطا موئے خدای ورطا کافر ہوئی زمان نبی تا دے خلقو تا ہوا یا ایوہ الکافرون اے کافرو لا عبدو زی عبادت نکم ما پاغا طریقہ تعبدون چا تاسو عبادت کوئی او تاسو عبادت نہ کوئی پاغا طریقہ چا زیکم لکم دینکم ستاسو زان لا دین و رواج دے ولی دین زما زان لا دین نو تو موائی کن زد دا سے وعدہ نکم دا تا چکڑ دے ستا زان لے و طریقہ راز دا محمد رسول اللہ غلامیم اگر چا سنگا وعدہ کڑے دے نو دا دا سے کوم ما خود سو غیرتی نہیں دلی رون دا سو کچھ لیدلی میں ما توخ ہے نشتے ما دا سے ندے سوکری دلے چاگوی صدی یو اللہ و رسولنا مجبوریم دا دنیا دا اچانا مجبور نہیں ما ندی دلی زنہ دا جزوالین نا دا قومنا نا دا بلنا نا دا بلنا نا دا بلنا اچانا مجبور نہیں دے مجبور تیاگانو منگ جہنم تو رسول دا ابو طالب سے دا نبی ڈیر خدمت کر دے منگ دا نوم ڈیر پادا باخلو اگا پخپلوی محمد رشتی نہیں حق والائی خبر دا رشتیا دا ہو دا مکی خزی بیارا پوری خاندی تر روارا پسیلار ازولی پیغور نوید نور سوک نشی ثابتوله چه خبر آو دا دا قریشو جنکای بوئی ترر وارب پسی لار دومرا بی غیرتاو محمد تا خپکے گا ما ازا مجبوری ویسما خدایا پاک اللہ مقابلہ کی سوک چراغے منگے منولو تا تیار نہیں پلار دے منگ بے خدمت کو چاپی بے کو ڈوڑے بولا راوڑو پیسی بولا ورکو ہاں بابا جی خدای مقابلہ کے رسول مقابلہ کے ستا خبری منول تا تیار نہیں ما نور بستا قدر کم اسپتال تا بدیم بودا
نه نه خدای مقابله کې ستا ملګری دا ایمان محمد رسول الله صحابه ته ښوولی و. سعد مسلمان شه، نور صحابه باره کې هم راځي ډېر. دا صحابي مسلمان شو، دی صحابي جوړ شو چې مسلمان شي صحابي الله جوړي. مور وی خبر شه مسلمان شه ویا والله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا، پالله مې د قسمی نه به ډوډۍ خورما نه به اوبس کما سو پورې چې تا په محمد کفر نه دی کړی. بک هړتال یې وکړو. زوی څه وایي ای د ګنټې مسلمان دی، د ګنټې ته خو د اتیاو کال وي، شپېتو کال وي، څلېښتو کال وي، پنځویشتو کال وي، دېرشو کال وي، تا ته زه وایم ټول عمر یې په کفر کې تللی دی، دا اوس مسلمان شوی دا کور ته لاړ. مور وی زما د په خدای قسمې کې ما ډوډۍ وخوړه اوس مرم. وی مور ستا خبره خلاصه شوه؟ وی خلاصه شوه. زما واوره 100 ځله مړه شه 100 ځله ژوندی شه، ما د محمد رسول الله لاس کې د ایمان والا لاس خیرې زه نه واپس کېږم. هلک دې ته وایي موږ وایو داسې هلکان دې خدای پیدا کړي. مورې پوه شه چې ته وړوکوالي کې مې کلک تړلی دی. ډوډۍ شروع کړو. ډوډۍ هم څوک پرېږدي، دله سړی به ډوډۍ پرېږدي، خلکو به ځان شهادت نوش کړو. پوه شوې مورې ډوډۍ شروع کړه، ځان خو نه وایي لږ ته لته کلکې که سیوه خبره خلاصه ده. څه چلو کلکواله نشته سیبه، برای نام مسلمانی ده. لکه نقلی لوټونه دي را سره کې چې د خدای په جنت راکړه جو راځي کې نه ترتیب نشته رونو، ترتیب خطا کړی دی. زنو لس ښځې وي چې ایمان یې راوړه، لسو ښځو والا ته نبي علیه السلام وي غوره 4 تنه ځان څخه پرېږده، 6 له طلاق ورکړه. 6 ښځې پرېښوي 4 یې واخیست. زنو 6 وي 4 پرېږده، 2 4 ځان سره ایسارې کا 2 پرېږده. زنو 5 وي دا یوه به ترې لرې کړي، ډېره ښه ده. ورونو خلکو ښځې پرېښي دي وي، موږ ته خو دا قربانۍ لا خدای نه کېږي چې دې کې موږ څه وکړو دا اډر راشي. جیداد تمام سرمایه وړې ده، شام نه شراب راوړي دي، دا مدینې خواته راغی شراب حرام شوي دي، چا ورته سري وي شراب دي دا خو ختم شوي دي. وی ښه اوښانې ودرول هلته کینول، راغی یا رسول الله دا خو ما ټولې پیسې ورکړې دا شی مې راوړه. اچاوي آرام شیري وي آرام شیري وی څه وکړم وی توی کا وایي زما خدایه څه وکړمه وی توی کا مشک کولاو کو ګوډې لیدلې تاسو مشک دا د بیزي خاص ونه شی دی، میخې غټ غټ د میخې غوانو د اوښانو دا لوی لوی څیزونه هغه کولاو کړه، دا په دې شګو کې خپل دا سونه یې توی کړه، خپه نه شو اوږې هغه هم نه دی تلی، په مړه خېټه دنیا نه بیا تلی. موږ خو 10 روپو قربانۍ ته تیار نه یو او حورې ښایسته ښایسته مولوي صاحب چې د حورو صفت وکړي نو موږ د سره تاو راتاو شو. ای رور دې له هلکان لږي یې هغه هلکانو څه صفتونه دي وې حسن کې راوله تاله دي هغه صفات راوله هغه صفات راوله سیبه هسې نه کېږي. الله اکبر گواش او خلق تاسو هود علیہ السلام و یا قوم گواش انی بریء مما تشرکون
زبری ما بیزار ام داغنا چتاسو اللہ تعالی سرا شریکان جو کری دی زداغنا بیزار ایمانو زداغنا بری ما زداغنا بری ما بیزار ایمان زداغنا بری ما بیزار ایمان خوشوی اللہ اکبر قرآن کریم بل دے ہوئی اللہ لا الہ الا ہو اللہ دے نشت حاجت روا مگر یو اللہ اسباب لاندی بندہ کار کولشی لاس بنی نیول کئی ما دا پین رواغ سے ما دا دل تکیخو دا کار ما اونکو دا ما رواغ سے دا میں کیخو دی لاس بنی فالو جو لگی دی نکی گی اوہی زمان خدا لاشتے پین تلاس نکی گی اسباب استعمالولونا بعد اسباب دلان دی مخلوق کولشی اسباب نشتی سڑے درے گا کتا قبر کے پروتے بابا را رسا بابا نا کمستا وقت کلے و جامع تا وقت کلے و انسان لمبولے تا و صابن پہ تا مگلے و چتکڑے تا و زن والا تا تڑلوا قبر کے خختا گٹے پہ تا کی خوی بابا اس پہ تزمن کار کیسا عقل دشتے دب پخپل لمبولیو کنا بیغمت آتی جامع وقت کلی آغا دا غلے پروت تے ولی غلے پروت تے او بھئی سبب ختم شو فلان کے پوئی گی منگستر کو سرے شیولیت پوئی گو پوگونو واوریت سیدہ اسی سنگ پوئی گی حضرت مریم اغا اولیاء ندا چا قرآن کے اغی پنم صورت تے بچے پیدا شو یا اللہ میں الگ پا پیدا شی آخا خو ابنی وزات و انسا آخو جنائی دا وی آغا اولیاء آغی پر نم صورت راغل دے اے آغی تا اے دا دی گیڑی پتہ نشتے الگ تے پکی کی جنائی دا وہ پتہ نہ ورور خپشوا یا خدا پاکا میں دا بالکی دا بد بیت المقدس خدمت کئی ادا دا سڑو کارونے دیا نو جنہ سر وسو کم اللہ وی دا لک ما دا جنہ ما تا پالکانو سوسو لکانو نا دا غورا دا سوسو لکانو نا دا غورا دا ستا ارادہ خستاو ستا نیت خستاو مریم تا دقبل گیڑے پتہ نشتی مولا سے بھی 500 روپے را کزتا لپٹ معلومو ایرونو دا چاو منو خدای تاو گو دا کفری عقیدی دی ایرونو خدای تاو گر اقل امکار کی چیم سار سکلیو کنا مریم تا ہے دا دی خپل گیڑی پتہ نشتے لیکن دن جنہ دا کالک دے ادھوی زتا لپٹی معلومو ما اتالا قسمت گونم ساریو دی موبائل کے ماتا چاو خو مولا سیف دے اگوی دس دعا خیمہ چی خالی بٹوا خالی جیب دعا ہویا ڈک بشی یرونو مزیب زمانگ نئی منگ مولیانو نا بیا مالدار مور با نورا وڑے یرور نشتا تب لیوانے شی چرتا لیوانے نشی ہاں غوارا اللہ عجز ما غریبی ما بچی می دی گرانی دا اڑ نشتے اے اللہ راکا ٹھیکتا اللہ ورکی دا سے خونه دا چې بد دوا ما ہویا زما جیب ډک شو زما جیب خو تر اوسه پسې شي ډک نه شروع نو پوه شوې پس عجیبه ملک خدای پیدا کړي څوک چې څه وایي وایي یا الله په څه لیونو کې پیدا شي ولی الله نشي ورکولی بالکل ورکولی شي سبب نه بغیر نه ورکوي پاسا تجارتوں کا مزدوریوں کا سکاروں کا تنخواہ واخلا جیب بدے ڈک شي ٹھیک شو
یا خدای پاکه څه وکړو قرآن نه لرې کړ دي جو بس قوم پس ګنټل نه اوچت شی قرآن دی اے شک شبه نه پرېږدي دا ایمان داسې سړي له صفا کوي که نه لکه صفا ستره نور صفا څنګه چې دی نور کې شک نشته با اچھا دا نه یي که نه هلته دا چلو شو هلته دا چلو هلته جیب ډک شو هلته سین کې مال راغی هلته فلان کې بس خدای دې پوه کا دې قوم ته هغه څه وښایه چې محمد رسول الله پې الله لیږل دی ای وروڼو محمد رسول الله په دې کتاب لیږل په دې کتاب لیږل هغې کې موږ ته دا ویل دي چې څلور قنجه دنیا جمع شي مچ نشي پیدا کولی مچ ته وایي سړی پیدا کړي مچ زما رب وایي نشي پیدا کولی لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له که ټول جمع شي یو مچ نشي پیدا کولی بیا وایي مچ خو غټه خبره ده دا مچ د یو نیک عابد د خوراک نه داسې واخلي خوله کې څه شی تمام دنیا جمع شي د خولې نه هغه شی واپس کولی نشي ضعف الطالب والمطلوب غوښتونکی د چا نه چې غواړي دواړه کمزوري دي عاجزان دي بل ځای وي که نه پوهېږې راشي چې بیا پوه کړو الله وایي دې خوړ په غاړه ناستې ته یې واوبو راشه زما خولې ته واوبو خوله به دې چینګه شي ستړی به شي دا اوبه به ستا خولې ته راشي نه راځي دا خو ډېره صفا دې سکاړو مه که نه ډېر څه دې کې لوی څه شی ورته وایي ویټامین ویټامین پکې را روان دي طاقتوري اوبه دي هر څه نچوړ دې خوړ کې دی وختې مې یو لیده بېغمه د سپېږمو کاچولې مې سپېږمې به ډېرې ښې تازه شي ایک ترونو غټ خوړ دی او داسې به کېږي داسې موږ نه ویو چې څو پورې داسې بلکل غونځاخي نه را روان نو ګزاره به کېږي خو څه ضرورت دلته شته صفا اوبه نو که ناڅاپه یې داسې ته سترګې پټې کړې اړه صابون هغه چکه کې ولګېده چې بیا به څه کوم زه به څه کوم پوه شوې صفایي نشته دا زمونږ غلطیانې دي زمونږ اسلام دې ته د ګن غورځولو اجازت نه دی کړی نن ما ته انګرېز د صفایي چل ښیي زمونږ اسلام او بو کې پیشاب او اجازت نه دی کړی پوه شوې دا ځکه دا د خلکو د استعمال دي دا صفا پکار هاي هاي زمنګ اسلام د صفای حکم کړی دی نبی علیہ السلام یهود شان پلیتان ما جوړے گئے اے نن یهود پاک شلې رونه موږ پلیتان دا غوی کورونه صفا ستر دي زمنګ کورونه تو ګوره دومره پیپ د لیټرین په دیوال به را باندې کړي هغه کرکشه د سپېګمې د چینګ وینګ شوي دي هغه تبرکات لارې کې بهیږي او سوچل غټه بنګله ده دا ستا بنګله ده ته د 500 پیپ نشې لګولی بنګله ده ته د محمد رسول الله غلامي دا خو د دې نه لوی بېغیرتوب بل نشته یې د سړي د کور ګنګیري کله خلک ویني د دې نه لوی بېغیرتوب ما ته خو نه دی معلوم دې کې خو بالکل د اوسپنې ولګوه الا پیپ ولګوه سیمټ ورته ډک کا هغه تا نور کې لګولی 2 میاشتې چې نور پې ولګې جو هغه چینګ وینګ پروت دي شر شي سړی په لارې ځي یا خدای پاکه اوس به څه کوم دننه نه چې اوبه راشي هغه د لوښو هغه چې په ستا په دې سپونو جامو ولګېدې ته بیا جمعې مونځ له راځې یا خدای پاکه اوس ورسره څه چلو کوم دا احساس نشته چې کور مخکې لار ده دې باندې چې مسلمان باندې څه شی ونه لګي اس پروا نشته او کتاب دا چل جب شه ماړه چې کم نه دا چل نه دا منګ ریالونه عربو کې ګټل دي منګ دومره لیټرین جوړ کړ ای غیرتی ایماندار نبی علیہ السلام فرمان دی هغه یوازې موضوع نه راوړي رونو دی نبی صلی الله علیه وسلم هر سره وړي سوري کې پیشاب ناروا دي کم دمازه چې موږ پښتو کې به ورته وي مسافر څوک سړی په لارې ځي دلته دمه کوي سوری دی هلته پیشاب دي دی به څه چلو کې دلته اوبو کې نشي کولی لاره کې نشي کولی نن زمونږ ټولې اوبه په لارې دي
زمونږ ټول کارونه بې لارې دي اوبه زمونږ په لارې دي که تاسو چېرته نه دي لیدلي نو ګورئ که نه د ورځې ګرځئ نه نو اوبه زمونږ څه ځای کې روانې لارې پیپ ولګول پیپ ولګوله ستا کور خواوشا دی بالکل صفائی دا ستا فرض دی دا ستا فرض دی ستا کور دی صفائی نبی علیہ السلام فرمائے خپل دالان خپل صحن صفا ساتای د کافرو شانې کچرو نه کورونه مه ډکوئ کورونه د ستاسو صفا وي نن انګریز راځي موږ ته وایي ته چې لیټرین نه وځو نو په صابون لاس وینځه یا زما خدای ته وایه ما ته چل ښایي پلي ته وایه موږ ته زموږ نبي د صفای چل ښولی ته ما ته مه ښیه افسوس که مسلمان مکمل دین اوریدی وي او د پې عمل کړی وي موږ به د خلکو د پیغور نه و جوړ قرآن بل ځای وایي اللہ اکبر خبر اوږدیږي نور مضامین پکې راځي اللہ اکبر په دې شرک دلیل نشته یوسف علیہ السلام دے لگا موقع ملاوه شوی دا جیلیانو سه مسئلې تپوس کړی دی جیل کې ښه خلک ومي بد خلک ومي جیل کې مجرمان ومي غیر مجرمان یوسف سه جرم کړو چې دی مجرم شی و جیل کې و نه جیل کې هر څوک رونو دسې کار سره جیل ته لاړ نه شئ چې جیلیان د باندې لعنت وي نوې جیلي چې لاړ شي دا نور تپوس کې کم جهاد دې کړی دی غلی شي نشي ویل نو پولیس ماما وایي د خپله مور په جانماز پرته په سجده کې په کاکرۍ ویشتې ده هغه ټول وایي لعنت په تا باندې ستا په راتلو باندې موږ سره کمرې دي بیرون څه د غیرت خبرې سره لاړ شه داسې نه چې هغه جیلیان تاله بیا پیغور راکړي د خپل پلار ویشتری جنازه وشوه پلار یې ښخ کړه 35 ورځې 5 څلوېښتمه ورځ باندې سوچ راغی سړیه په دې کاغذ مې چې دستخط دغه ګوته لګولې وې یاره ګورم که ګوته یې د کار وي زوی راغی قبر یې وکنیسته قبر یې وکنیسته هغه لاس هغه ناړام پلار و هغه لاس یې ټیک و هغه ګوته یې واغسته صحیح ومږل هغه ګوته د هغه مړي راواغسته په مړ پلار یې دروغ ووي یا الله منګه دغسې بې غیرتو کې رانه په مړ پلار خبر کې په مړ پلار د دروغو انګوټه ولګوله دومره د الله نه نه یریږو څو جیدادو و مرلې نیم کانال هم نه دی رونو نیم کانال نه 3 مرلې کمی دي قبر کنیسه آسان کار دی اشوي څو کوي ما ته چاو خو زما د موبایل کې ما جمع کړل دا زبردست شی دی هغه د سراو باسي هغه لاس هلسي ګوتول یا الله چې څه به کېږي الله دې زموږ په حال رحم وکړي ګرانه ده د ټیم مو تېرې ایله هغو تپوس وکړو د هغوی د سوال جواب به وروسته ورکوي اول څه وایي یا صاحبه السجن اے زما د جیل ملګرو یا صاحب السجن وی او ابو بکر چې نبی علیہ السلام سره دی
سوئی اذ یقول لصاحبه نبی علیہ السلام خپل ملګری تا اوی خپل ملګری تا لصاحبه اذ هما فی الغار نن زما استعمال کې صحابه ته کنزل کیږي لګ رد مخ کې یو بیمانه عثمان ته سس ویلی دي عثمان وای زما خدا زما د نبی دو بچای د هغه په نکاح کې تیرو دي هغه وفات شوی نبی علیہ السلام وی عثمان زما بل لور نشته کني ما به تعالی را کړی و چې د یو زوم نه سړی خپای رونو هغه لور مړه شي بل لور ولا څوک ورکوي دو لونه ولا ورکړی وي یو وفات شو بل ولا ورکړه هغه وفات شو عثمان نشته بلا کني ما تعالی بل را کولا زما پاکستان کې عثمان ته کنزل کی عثمان ته کنزل کی عثمان ذن نورین ورته وي دو بچای د حضرت دغه نکاح کې هغه عمر تیر کړی نن زما استعمال کې ورته کنزل کیږي صحیح دلتا یا صاحب السجن جیل ملګرو التوي لصاحبه خپل ملګری شیعاګان چې پورې باب السلام باندې لاړ شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روضه مبارک خوا کې تاو راتاو شي د غصې نه چې ابوبکر عمر ولی دي دلته وس نشته او الله دې ولا وس نه ورکړي د دوی د ارمان دی چې زمونږ وس راشي موږ دا دواړه قبر نه وباسو ادو سنګسار الله دې تا دپاره داسې موقع جوړه کړي چې ته سنګسار شي ته د ابوبکر عمر باره کې داسې خبرې کوي شیعه دی شیعه زمونږ د پنډی شیخ القرآن رحمه الله نه ما پخپله اورېدي دي شیعه دی وی تفسیری لیکو دې ځای دې آیت لا راغی اذ یقول لصاحبه لیکي اذ یقول لصاحبه قلم یې وغورځاو ابو بکر لصاحبه نزتا څنګه وباسه زما د پلار وس نشته زه دې له کم پرتوک جوړ کم الله وی چې وی خپل ملګری تا میں باوجود شیعہ ہونے سے یہ اقرار کرتا ہوں یہ لکھتا ہوں ابو بکر جو تجھے اللہ نے مرتبہ عطا کیا ہے کسی کو بھی نہیں مل سکتا وہ مرتبہ صاحبی ہی مجبور کو مالا ددے چل ناراضی وی نور بما سکڑیو اے د صاحبی ہی چل ناراضی ابو بکر دے منگ رالو اگو عمل تلل شروع کر نا شرطیو منگ نشو تل ہائے یا صاحب السجن اے زماد جیل ملگرو ارباب متفرقون خیر آیا چنگ ونگ خدایان دا غردی ام اللہ الواحد القہار یا یکی واللہ قہار ما تعبدون من دونه الا اسمان سمیتموها انتم و آباؤکم تاسو عبادت نہ کوئے سوا دا اللہ نہ مگر نمونا تاسو علیہ خیری لکہ اس پلان کے بعد و بابا دے پلان کے پتہ نہیں چیز سیشی بابا دے تاسو علیہ نمونا خیری ما انزل اللہ بیا من سلطان اللہ پدے بنی اس دلیل ندرہ لگلے
ان الحکم الا للہ، نہ دا فیصلہ مگر اختیار دا اللہ دے. امر داغا امر دا دے دا اللہ رب العزت، اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت بنا کھائے مگر دے یو اللہ. ذالک الدین القیم، دا دین مضبوط تے. نبی اور پس آیت کی دا غوی دا خوب جواب ورکی. اگر تپو سے پزے پریخا توحید میز کی بیان کا، پس تو اس دا خوب جواب ہو رہا ہے. بے دا خوب جواب لور. اللہ اکبر. مشرک سره دلیل شته نه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، مزر دے منگ بواچو پزرونو دا کافرو کے روب بواچو حیبت. بما اشرکو باللہ، سبب دا دی چی دوی شرک کرے اللہ سر. ما غشرک لم ينزل بی سلطانا، اللہ پدے بنے ایس دلیل نہ دے را لے گلے، ایس دلیل نہ دے را لے گلے. پر شرک زی دلیل لے. زکریا علیہ السلام دے اولاد نشتی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ ما یوازم پریدا تو غور وارثی اے ربا. زان لے زوی نشو پیدا کولے، ایرور نہ ہوئے. دا وقت نبی دے زوی نشتی. بی بی بوڑھائے پخپلا بوڑھا شو، زوی نشتی. وہی بیڑائے را وقت اللہ منگو یونس علیہ السلام دا اللہ نبی بیڑائے کے جواندے دے نو موجود دے. بیڑائے پا غرق دو شوا، پا ڈوبے دو شوا، چپاؤنو راگے رکھڑا. وسیو وہی لوی زوان بیڑائے پوری کردہ. منگو یونس علیہ السلام پاکی ناسو، ستا لوی زوان غٹ تک یونس علیہ السلام ورد. اندہ قصے ورطا نہ دے کڑا، دروغ قصے ورطا کڑی دی. اوی دوی نہ منی، وی دو لوی زوان نہ منی. پاشوی تا دا لوی زوان دا کتابونو نا خبری. الفتح الربانی اے رونو اے دمرا کتاب اے دمرا پیڑ ٹول ما قتل دے. فتوح الغیب دے، اگا دا سوڑو کیولی کتاب دے. ٹول توحید دے. اے زمارونو دس توحید آگا بیان کرلے چڑے حیرانی. دوی رالا آگا تے خدای وی دا غی عبادت شروع. دا والی منگ سر قرآن نو. یہود و نصاراو اغو کے چسن مسلمانان شوی دی، اغوی یہود و نصاراو وی سلپاسا وہ لکا کتابونا دری قرآن خلاف شائع کری. سلپاسا وہ لکا کتابونا دا ملکونو دروغ چه دا پاکی لاوشی ایرور دا نہ لاو کی. دا دا اللہ کتاب دے، دا نہ لاو کی. منگ صرف تا زمان گریوان کے لاسا چول لے، ماستا گریوان کے لاسا چول لے. منگ یو بل نا ازگار نشو. او اگوش پاگو اللہ کا کتابونا شائع کرو، خلق دے دین نا اڑول شروع کری دی. اتبایت ہے بوتلن. بل انگریز دے مسلمان شیر دیر مخ کی تپوس گون کے تپوس کئی پس مسلمان شوی وزد مسلمان دا کردار نا نیم متاثر شوی چا مسلمان کردار خستا ہو زا مسلمان شم. نا 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 مسلمانانو تا چا گورم نفرت میرا دی. وی ما تا دا انگریزی تفسیر میلاو شو، ما تفصیلی وکتا، ما چا دی احکامو تا وکتل، دا دی اگا امن راویستلو تا میو کتل، دی که دا ہر بدے رد تا میو کتل. وی زما خدا کتاب حق مذہب دقا دی. ما ایمان راوڑو مسلمان تا نگو نبی، مسلمان خو چاند چاند دی ہوئی.
ها یو دورو مسلمان ته به چې وکته سړي به ایمان راوړو نو مسلمانو که نه اوس زمونږ دوکې له دا ګیره اوږده کړې ده موږ دوکې له اوږده کړې ده لږ ویښ شئ دا مخکې راځي بېغمه یو ښایسته دومره ګیره ده سپین ګیره سړی دی مزېدار پټکی دا میراب یې پکې جوړ کړی دی واړه پټی یا خدای پاک بل دی هغه دغه دی څه کوي د چاند د رسید بوک دی ورسره واړه نږدې لاړ شي ټافي ورکړي هغه بېهوشه شي څه طریقې سره ګاډي کې واچوي کته هغه لالا دي چې ناست دي کته سن کې هغو ته رسوي وایي دومره کروړه به راوړي زوی به دې واپس دا ښځې ګرځي ځینې کپړې خرڅوي موږ څه وکړو موږ داسې عجبه ملک کې رالو ځینې به پکې صحیح ومي خو دا شی روان شو زموږ اعتماد په چا نشته دا ټاپي والا ورکي ګاډي کې واچوي بوزي کته بیا یې کوه پته نو ماشومان خپل پوه کوي د نظر لاندې ساتئ داسې کینسر به دله جوړ شي چې بیا به علاج نه که تا سره کروڑونه وي جو بیا راوړم نو د چندې په شکل کې هم راووتله دا زنانه چې ګرځي هغې په شکل کې هم راووتله نو کور ته ننوځي دوه درې دي پکې زنانه دوه دي خوراک شی ورکړي هغه ودي شي کور لوټ کې ځي نو کورونو ته یې مه پرېږده اسانه خبره ده کورونو ته یې مه پرېږده ولې پرېږده مه یې پرېږده الله اکبر داسې حالت جوړ شو چې صحیح غلط ټول شی ګن جوړ شو اوس موږ څه وکړو موږ خو ځان نه یېرېږو هله راځه د 13 لکو ګاډه زه مجبور یم 15 لاک کې راکوم ایرور دا سودا حرامه ده ونه کې 13 په 15 لاک اخلي مسلمان یې هله وی راوړه وایي ته لالچ کې راشي یوسې هغه هم درنه واخلي قید دي کې دومره لاکه به راوړي یا کروڑ به راوړي اپس ته به واپس ژوندی ستا زوی پوزم ستا د بټګرام نه څو بوتل دي سمېږی نه ناسو دې خبرو کې لا شک دی خدای لحاظ کوي څه هغه کار مه کوه چې د دې ککرۍ د خیر نشته جنت دوزخ پرېږده خپل کار به کوي د ککرۍ دی الوزي تا ککرۍ غم اخیستی یم جنتونه به بیا نور څه کرور به چل کو ورته په شکال تیر دي اوس د ککرۍ خیر دی نشته دا ته روانې سړی ښځه ناسته یاره به ښه کول دی ګاډی دی او جو ودروته سرومیالې درته داسې که ته بېهوشه شوې ګاډی دنه واغسته تا دغلته پرېږدي نو اوس ګلاره کې کاریان نه چې موږ د یارې نه نشو خېږو څنګه وخېږو یریږو سیوه دا ولې بدنیانې جوړې شوې قرآن نشته مخکې د کابل کې 2 لک روپۍ سړي سره دي ورپسې ډاکوانو لګېده د طالبانو پولیس چې خبر شو ټاق 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 زما خو زړه پې خوشحاله شو که ته پې خفه شوې نو خدای دې ستا روجي قبولي نه کړي زه خو پې خوشحاله شمه بې ایمانه چې وویشتی چې موږ پې خوشحالي ټاق 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 3 وړی مردار کړه روپۍ ته واغستې وایي اوس یې ګرځاوه اوس یې ګرځاوه دلته کې ونیسي پورې هغه وله چاپي ماپي وکړي چرګ وله ورکړي پیپسې ورکړي دا ښه بیا به بیا کله موږ له به څه شی راوړي که نه راوړي څه شی دې کې ته مانامن راویستی شي چرت هم نه مار چې څو پورې وجلی نه دی دې ځای ته دې مجلس اوس مار راغی نه څه چلی تاسو پې لاسونه وهئ که نه لاسه کوتک د چایشتۍ کې نشته پوه شوې ټول به موږ یریږو که نه ټول به یریږو تر څو چې زموږ دا ملک قرآني احکامو حکومت نه پابند شوی دا قوم نه پابند شوی دی مولیانو دا قرآن دی قوم ته خولی نه ای رونو دی که امن نشی راتلی اوس
خوړلې نوړی به دې وچېږي په معده کې خدای کړي داسې بد هم ني رالل داسې بد هم ني رالل وجه څه ده پرېښي دي ډاکوانو آیتونه دي روڼو آیتونه دې ځای نه وي ونسئ وی وجنئ پانسي کوئ ملک نه وشړئ الله پاک داسې وایي نه موږ نور نه پرېږدو الله پاک هر ظالم له د ظلم بدله ورکه نو زه خو ظالم امداد کوم دې پورې ځای کې کچری کې زه ته تاجي صاحب ته په خپله ضمانت نه راځي ته نه راځي ما نه لیدلی راځي دومره کتاب د سره د خدای د کتاب مقابله کې هغه فایل ورته وي هغه د سره څوک ځي دې ځایونو دې خوړ سړی راوړی وی دې خوړ دا چې کشاره راځي هلته یو کس و شاید دې کې خلکو کې وي یا نه ما وی لتې نه ونیو ما مزه کته لوی سیند دی کې چې له وشو دربند کې بیا تا څوک ګوري هلته ګڼ مړي دي ته مزه ته بېرته جیسوله دی د لاخو زموږ سړی خفه شوی به یې مور پلار نه سیند ته به دې دنګلي یا به جواسې راوړی نه چې څو وې تاریخونه مې وکړه هغه وایي وایي ما خپې نه ونیو کنارې ته مې که پولیس ماما دي ته مې دا سړی بیرته ته ناړامه دی بدخویه دی دې تاسو قیقیت کوئ نو مړ دی ساتې وتې دی ته نه ما غاړې ته کړه ته په کته ما مزه وی روزانه تاریخ ته ځم دی څنګه و د سر مخې ته روان و که د خپې مخې ته روان خدای هم پوه که دا کم قانون تا سره دی مسلمانو ته په کته ما لتې نه ونیو دي شګو ته مې که نو بده مې وکړه وی زه یوه ورځ تنګ شوم اکس ما ته په خپله قصه وکړه بیا وی زه تنګ شوم جج ما ته وی دا څنګه چلو مې جج صاحب نن زه رښتیا وایم جي تر اوسه ما ټول دروغ ویلي دي مې هغه چې څه نوم هغه نشم ویلی د نبي په ممبر ناست یم خو داسې به ووایم چې د ده خپې بره وي که نه جي اثر یې کته و ناړامه زوی و نو زه روان ما چې را ټک وو کنارې ته مې کړ جج وی اوس پوه شوم بې ښه ده چې ته پوه شې بیا یې نه یم بللی دا عدالتونه دي عدل کتاب قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم عدل کتاب دا او دا چې پکې نه ما څه مضمون راغسته هغه هر څه پاتې شلو الله د خپل رحم وکړي خبره داسې ده دا د کراچۍ زموږ رفیق الله خان